نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایل چې په عباداتو کې الله تبارک وتعالى ته د ذی الحجین محبوب ترین عبادت دا نشته، دا دومره محبوب ترین میاشت الله ته. دا څنګه چې د دې په باره کې الله قرآن کې تذکره کړې ده چې والفجر وليال عشر، زما د قسمی په صبحی وقت فجر باندې، وليال عشر او زما د قسمی په لسو شپو باندې. د دا لسو شپونه اکثر مفسرین مراد او مقصد او مطلب دا دی چې د دې نه د ذی الحجې دا لس ورځې دي، یا په دا ورځو کې چې الله ته محبوب ترین عبادت دی هغه یو حج دی او یو قربانی ده. نو حج خو تاسو چې ناس یې نو موږ استطاعت نه لرو، که چېرته بیا موقع میلاو شوه انشاءالله د هغې موافق به فضایل و مسایل وایو چې د حج څونه فضیلت دی او د هغې څه مسایل دي. په موږ را روانه قربانی ده، نو انشاءالله د دې ذی الحجې میاشتې چې کوم زموږ د وس لاندې عبادات دي هغه درته ذکر کوم. چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د ذی الحجې د اول ورځې نه واله تر لسمې نهمې ذی الحجې یوم عرفې پورې په دا کې انسان عبادت وکړي. او د عبادت څه وی چې انسان یوه روژه ونیسي په ذی الحجې په وړومبۍ دغه کې. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې یوه روژه دا الله تبارک وتعالی دومره ثواب ورکوي چې د یوې روژې مقابله کې الله د یو کال د روژو عمره ثواب ورکوي. نو 9 روژې دي ونیولې نو د 9 کالو د روژو ثواب ملا شو، او په دا کې به څوک یو بیا روژې ونیسي الله وایي دونه ثواب ورکوم. نبی علیہ السلام فرمایي چې د ذی الحجې یوه روژه او د ذی الحجې یوه ورځ عبادت او د ذی الحجې د یوې شپې عبادت دا داسې عبادت دی ورځې ما ووی چې روژه نیول دا د یوې کال د روژې برابر دي او د شپې عبادت دی. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې هره شپه د ذی الحجې د اولنۍ عشرې دا د لیلة القدر د شپې عمره ثواب لري د ما محترم. او د لیلة القدر باره کې قرآن کې الله فرمایي چې لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدر داسې شپه ده چې په دا یو شپه کې عبادت کول خیر من الف شهر د زرو میاشتو د عباداتو نه افضل دي. او بیا چې په دا ذی الحجه کې انسان هره شپه عبادات کوي او هره ورځ روژې زما محترمو. بیا نبی علیہ السلام جمله وفرمایله یو انسان راغی یو صحابي راغی هغه صحابي به د ذی الحجې روژه نیوله. نبی علیہ السلام راونیو چې تپوس وکړو چې صحابي ته د ذی الحجې دا روژې ولې نیسې؟ هغه ورته جواب کې وفرمایل د الله رسوله دا میاشت مبارکه میاشت ده، په دا میاشت کې ډېر احکامات راځي لکه حج پکې کېږي، قربانی پکې کېږي، ایام تشریق پکې ویل کېږي. نو زما د قربانی او د حج وس نه کېږي نو زه دا روژې نیسم. کېدای شي چې الله ماته د دې ثواب راکړي او د دې حجیانو په دعا کې الله زما دغه ولیکي. نبی علیہ السلام د زبان نبوت نه ورته جمله ورته چې صحابي سنو لومبۍ کلمه وره چې تا ته الله تبارک وتعالی د دې په برکت باندې چې د یوې روژې په مقابله کې چې په دا ذی الحجه کې د یوې ورځ روژه ونیوله زما رب تعالی د یوې روژې په مقابله کې د سلو غلامانو د ازادېدو عمره ثواب درکوي د او داسې کې چې کله د دا 9 برابر کړې نو زما رب په مقابله کې تعالی په انعام کې جنت هم درکوي. شوق سره سبحان الله ووایي. نو د دې نه بل څه نشته د ما محترمو چې څومره ثواب د حجانو وشو. نبی علیہ السلام فرمایي نو دومره ثواب ستام وشو چې حج کې یو انسان قرباني نشي کولی او په دا ذی الحجه کې یوه روژه ونیوله نو هلکه کوم انسان چې قرباني کوي څومره ثواب د هغه کېږي نو دومره ثواب ستام کېږي. بیا د عرفې متعلق چې په دا کې عرفه راځي او تاسو ته د عرفې میم چې عرفه د اختر نه یوه ورځ مخکې دا ورځ چې انسان روژه ونیسي الله تبارک وتعالی والله د یوې روژې په مقابله کې د 2 کالو ثواب ورکوي او د تیر شوی کال ګناه او د آینده کال ګناه نه الله تبارک وتعالی براءت اعلان کوي زما محترم. دا د انسان د پر ډیره ده چې یو کال له ارامیتوبونه کړي دي. تا ته پته ده هر انسان ته د خپلو اعمالو پته ده. ځکه یو جمله ووایم موږ قربانۍ کوو پښتانه قربانۍ کوو روژې موږ نیسو صدقې موږ کوو زکات و خیراتونه موږ کوو حج نه موږ هم ځو لیکن زما په معاشره باندې اثر نه پرېوځي. وګوره معاشره کې بدحال دی. نن ته په جومات کې 15 ساعته نه شي تېرولی هلکه که ته بار وځې ځان اجي صاحب معرفي کې ځان مولي صاحب معرفي کې ځان تقوادار
معرفي کې لیکن که جمعات کې تا باندې 15 منټه وړې نو تعالی دا حج زکات او دا صدقات فایده نه درکړي چې په عبادتو کې تا باندې وخت نه تیریږي د مام زمون په معاشره کې او زمون انساني بدنونو باندې د هغې څه اثرات ونه وتل زما محترمه معاشره کې څه بدلون نه راغی دروغ بنداز ویل کېږي هر کال وګوره پښتانه څومره حجونه لځي د ما محترم او د یو حاجي په باره کې الله تبارک وتعالی فرمایي نبی رسول الله جمله وفرمایله چې حاجي بیت الله شریف ته لاړ شي او د حج د بیت الله نه وکړي واپس کور ته راغی زما پیغمبر جمله وفرمایله چې دا انسان د ګناهونو نه داسې پاک شو لکه انسان چې د مور د ګېډې نه پیدا شي څوک سره سبحان الله وایي لیکن هغه حاجي صاحب بدل ته په دا بازار کې دروغ وایي هغه حاجي صاحب به دوکې کوي هغه حاجي صاحب که رشوت باندې وخت راغی جدي رشوت هم اخلي هغه حاجي صاحب مسلمان له دوکې او په دا معاشره کې چې څومره دغه دي هلکه بدی دي زما د لاسو نه کېږي او بیا هلکه دا ګوته اوچتوم په مخاطب باندې یاره جي دا پلان کې هلکه ته خپل ځان ته نسبت وکړه که نه چې ستا زمانه څنګه تېرېږي ستا زندګي څنګه تېرېږي ستا معاشرت څنګه دی د ما محترمه نو ما وویل پښتانه حجونه پښتانه ډېر کوي هلکه زکاتونه پښتانه هلکه روجې پښتانه نیسي قربانۍ پښتانه کوي پښتانه لیکن زمونږ په معاشرې باندې د هغې اثر پرې نه وته پته ولګېده زما محترمو چې زمونږ په اعمالو او عباداتو کې اخلاص نشته زما محترم و چې په دا عباداتو او اعمالو کې اخلاص نه پیدا شوی په زندګۍ کې څه کې پتا کې بدلون نه راځي زما محترم نو خبره مې د ذوالحجې کوله چې دا ذوالحجه دومره مبارکه میاشت ده چې اولنۍ عشره چې دې کې انسان روژه ونیسي د یوې روژې مقابله کې الله څومره انعامات ورکوي بیا په دې کې دویم احکام د حج راځي اوس انسان د حج استطاعت نه لري موږ ټول موږ کمزور الله دې موږ ټول بار بار بیت الله شریف ته وغواړي ټول څوک سره امین وایي څوک چې د نبی علیه السلام عاشقان دي امین وایي نو هغه اوس نه لرو نو دا قرباني به کول غواړي سلام